اګزان د خدای نیستي نه راولي آمین. اګزان ډېر سیال سړی دی اګزان ډېر تکړه سړی دی د محفل د خوشحالېدو سړی دی نو دی به یو کوچنۍ کیسه راته وکړي کله کله دی وکړي موږ ډېر پر وخاندو اوس به هم دی یو کوچنۍ کیسه راته وکړي نو موږ به وار ورسره پخوا خو نو دا خلک سره کښېناستل یو سیال به ډوډۍ کړي وو دا نور به یې راغوښتي وو بیا چې به نو د یو چا ښه نقل زده وو هغه ته به ورته نقل راته وکړه که به د یو چا یو ښه واقعه زده وو هغه به خپله واقعه بیان بیا به د یو چا ورو یو غزل زده وه یو بانډار به جوړ شو یو څو کسان به کسرچیان وو غزلې به یې سره ویلې نو خبرې خو ډېرې وې په دې کې یوه خبر خو داسې وه چې یو وخت یو باچا پر خپل وزیر باندې سوال وکړي وزیر هغه ول ها ول ما ته د څلورو خبرو جواب راکړه یا دا وزارت پرېږده وزیر حیران شو چې دا څنګه خبرې دي ول باچا صاحب خبرې هغه ول خبرې دا دي په دنیا کې رښتیا و څه ته وایي دروغ و څه ته وایي او ترخه و څه ته وایي خواږه و څه ته وایي وزیر صاحب سوچ وکړ دا خو څنګه خبرې شوې څه کوم جواب ورکړې ول نو دا اوس یې جواب غواړې باچا صاحب که یو څو ورځې میاد شته ده ول 3 ورځې میاد درکوم وزیر را روان شو وروره رالی و تا ته ویل چې باچا دا سوال پر راکړی دی د دغه یو جواب راوښیه هغه ورته ویل بره خوږه ده مساله ترخه ده رښتیا دا دی که یو چا خبره کوله اړخ یې لګاوه نو دا سړی رښتیا وایي که یو خبرې اړخ نه لګاوه نو دا سړی دروغ وایي ده ویل ها سړی دا ترخه خبره نه ده دغونې خو زما هم زده وه خبرې مطلب دا نه دی بیا بل ولاړې بیا بل ولاړ خو یوه نیمه ورځ تېره شوه یوه نیمه ورځ پاته شوه پخوا خو نو نه موټر و نه موټر سایکل و دا خلکو پر اسانو تللی یوه ځای بل ځای له کښنۍ کښنۍ باچۍ وې لورلایي یو ځای باچۍ وه خانوزۍ بل ځای باچۍ وه بس د خانوزۍ زه وزیر پر آس باندې سپور شو وزیر لورلایي له هلته د ده یو یار دی هغه ډېر هوښیار سړی دی چې یو خبره د خلکو په باندې ودله ورشي دی بیا جواب ورکړي داسې خیال وکړي چې دا یاره ځان ورسوه شاید دا خبرې جواب دا سړی درکړي نو پر آس راسپور راتلی چې د منزلنې میل راورسېدی آس هم ستړی شو له کښه وتلی و دی هم ډېر پر ستړی و نو یو ځای یو درخته ولاړه وه آس یې په دا سایه وتړی دی ورته پرېوت دی لږ ساتکی کېدی له اخوازه یو زمیندار یو ګیه کړګي ده غوایې تر مخ رارې کړي دي دی په پسې دی آس ښکاره کږي بل څوک نشته نږدې چې ورغلی سړی تر درخته لاندې پروت دی نو پر سړي غږ وکړي ول کاکو هغه ول ها ول دلته زما کور دی ته مسافر یې راځه پیاله چای وکړه ډوډۍ وخوره دلته پروت یې خیر دی دلته څه کوې ده ویلې زه په یو خوا روان یم بس نه چای کوم نه ډوډۍ ساتکی دلته ځان وسا کوم بیا ځم په هغه ول غوټ مو قسم دی به راسره ځې دلته زما کور دی چې ډوډۍ ونه خورې چای ونه کړې تللی هم نشي وزیر ورته صاحبه زه د ملک وزیر یم باچا صاحب په یو خبر په جواب پسې راستولی یم زه روان یم د دا خبرې جواب راوړم نو که ته ما ماف کړې نو به ډېر ښه وي هغه ویلې راځه دا خبر به زه در وښیم څنګه خبر ده هغه ویلې محمد که زه د ملک وزیر یم دا خبر زما نه ده زده ته له یو کې را روان یې غوایه ته رالې کړي دي ته به نو د دا خبرې جواب ما ته څنګه راکړي نو بزګر په جواب کې ورته وویل وزیر صاحب هغه ول ها ول دا خزانې همیشه تر خرابو لاندې پرتې د سړي خیال ته راوښتې نو دی په یو ښو ځایو کې پسې ګرځي دلته به وي دلته به وي لیکن آخري چې دا کنډواله ځله راوغورځوي دا خرابه دلته به یې منګی پروت هغه به له جواهراتو ډک نو ته به حیران یې چې دا منګی دلته څنګه پروت و دلته څه شی خوښ دا خو په یو ښایسته ځایو کې پروت نو ته دا زما وسپره ورځ ته مه ګوره راځه د دا خبرې جواب زه درکړم څنګه خبر ده چې زما نه ده زده نو دلته وزیر هم لا جواب وسو نو آس رایله کوي له بزګر سره رارې سو د بزګر کور له راغله نو هغه پر ښځه غږ وکړي چې میلمه راسره دی هغې کالی راواخیستې پر اچولتری یې واچاو بالښت یې راوړي وزیر هم کښېنستی دی هم کښېنستی ودې ته ویل وزیر صاحب ډوډۍ خورو که چای هغه ویل یا چای مو کړي وه ښه و زه ستړی یم لږ به وسه شوی وه بیا به مو ګوله خوړلې وه نو ګوله چې تیارېږي وخت ته مو خوري چای لږ چټکې پخېږي نو چای پخې شوې چای رالی دوی چای سره وکړې هغه د بزګر ښځه لګیا وه خپل خدمت یې کاوه ډوډۍ به یې تیاره کړي ډوډۍ هم تیاره شوه نو په کور کې هغه د اوبو دې څه وه ګوډې به پکښې وو د شلومبو غړکه به پکښې وه سوړ منګی به پکښې وو نو پخواني پښتنو دا شی جوړاوه خامخا په کور کې و دغه ته دیوسه ویل نو د دغه لاندې خانه چې به وه هغه هم سړه وه لوړه خانه چې به وه هغه به تر هغه هم سړه وه نو دا کور به هم پښې درلودن بیا سپی درلودی نو دغه کور سپی درلودی دا به هم په دا سایه د هلته پروت نو دا سپی را ولاړ شو د ګرمۍ شپې وې ځان یې وڅنډی بیا ولاړې هلته د چرګانو په کودي کې یو څه اوبه وې په هغه کې اوبه وڅښلې بېرته ولاړې تر دیوسه په سایه کې پرېوت وزیر هم ورته ګوري وسپې ته کوروالا هم ورته ګوري خو خیر چای وسوې ډوډۍ راله ډوډۍ وخوړ سوه نو د وزیر صاحب اوس دا سوال سوالونه راوښوه چې زه یې جواب درکړم
هغه ویل رښتیا و څه ته وایي دروغ و څه ته وایي ترخه و څه ته وایي خواږه و څه ولای ده نه دي زده خو چې زما ښځه ته وایم دا ور وښیله بیا هم در وښي موږ حیران ته م اسمانه ګایږې که له ونګې مځکې ګایږې پر قراره وروره د نورو چای اډر یې ورکړې په تسلي نورې چای وکړه ځان وساکه دا خبرې ډېرې اسانه دي موږ تا ته اوس یې در ښیو وزیر م حیران شو چې دا اوس ویله پر تا ناوخته کوي دا څه کیسه ده چای یې وکړې ډوډۍ وکړې نورې چای اډر یې پسې ورکړې خبرې موږ در ښیو دا دوی خبرې نه دي خو خیر چای وکړې وزیر ورته صاحب چې ټاکو دا خبرې که د زده دي راویښه کړي پر ما مه ناوخته کوي چې اوس میله کې لا هم او زه ځان رسوی سم هغه ویل نو تې راته را چې زه در خلاصوم ول رښتیا و څه ته وایي ده ول رښتیا و مرګ ته وایي که 100 کاله بعد یې هم رښتیا دي که 1000 کاله بعد یې مرګ رښتیا دی هغه ول دروغ و څه ته وایي ول نه دغه غوایه زما دي نه دغه اس ستا ستا نیکم دا نارې ولې زموږ پلانی باغ زموږ پلانی جایداد بیا ستا پلار دا نارې ولې اوس ته دا نارې وایې لیکن دا به له موږه پاته وي دا زموږ نه دي دا دروغ دي مرګ څه دی هغه رښتیا دی ول ترخه و څه ته هغه ول تریخ د زکندن وساته وي تر دغه تریخ ساعت پر سړي نه راځي نو وخت چاته معلوم دی چې پر هغه تر سوی دی ما تا ته درکته وس نه راکوي ول خوږ هغه ول په خواږه کې خو شرط دی که دا شرط منظور دی در ښیم یې که نه در ښیم هغه ول شرط منظور و جیب ته لاس که پیسې راوکښې ولاړ څو ته په کار دي درواغ هغه ول دا په پیسو نه کش وزیر دلته حیران په پیسو هم نه کش دا بیا کش په چیش نو په چیش کشي ډول هغه سپی تاول دی چې په کوبدي کې اوبه وڅښي هغه ول سپی ما ول که له دغه زه 3 غوړه په اوبه کوې له دغه زه 3 غوړه په اوبه کوې له دا کوبدي چاسپي اوبه کې وڅښل بیا دا سوال در ښیم که نه در وزیر حیران شو چې سوالو خو هر خو لګه باچا له ورش هغه هیڅ شک په دې خبر کې نه راوړي چې دا خبره غلطه ده لیکن اوس یو سوال پاتې دی اوس د سپي خلو به ته حیران دی ایو خرم چشم حیران بیا زه له وکتې څوک نه یو بزګر دی ګور بیا ما ودی کله په مخه سره ورځو دا د یو چاته وایي چې دغه سړي د سپي د خولې اوبه څښلې دا ته مړ یې ته ژوندی یې بس مه یې کوو در ودې شي نو کوده یې پر غاړه راپورته نو چې ده څښلې هغه منع کړي ول څښې بیا نه ول نو تا راته ولې بیا سوال پاتې دی ولې تا به له ښو خلکو سره خوراک کړی څښاک به ده کړی ای د سپي د خولې اوبه ای زما ډوډۍ راکوي نه کړې ای زما چای راکوي نه نو زه به یې در وښیم اوس صاحب د خپل مفاد در راچې پوښت ته د خپل وزارت نه پرېږدې د سپي د خولې اوبه څښې دا ډېر خوښی دی دا هر سړی چې تر ایمان تر سوی دی د خپل مفاد دپاره تر سوی نو دا د خبرو جواب و دی چې رالی چې باچا صاحب ته دا وویل باچا صاحب ټیک ته وویل بس اوس خپل وزارت کوي تر څو وخت السلام علیکم ملګرو دا زما نوی چینل دی د خانوزۍ بلوزۍ کاریزات پشین برشور او د شاوخوا علاقو د ګرد بلوچستان د ښایسته ښایسته ځایو او معلوماتي ویډیو لپاره دغه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیوټیفول خانوزۍ او اخري کې د دغه دا کوم ګنټۍ چې د بیل آیکن دغه هم دباو کړئ نو به زما د ویډیو نوټیفیکیشن ته درځي ډیره مننه بیوټیفول خانوزۍ دغه سبسکرایب